تاسو په خپل باندې مطمئن یې د خپل کار نه چې تاسو کوم سو فار چې تاسو الیکټ شوي یې تاسو دا باجوړ د خاورې ترجماني وکړه؟ د بدامني چې کوم فیکټرز دي یا بدامني چې کوم وجوهاتو نه پیدا ده یا د بدامني چا شروع کړې ده هغه طاقتونه هغه قوتونه به چې کوم دی د اقدام ته ایکسپوز کوو. د پاکستان هغه پالیسۍ د ریاست هغه پالیسۍ هغه خارجه پالیسۍ چې د افغانستان کې لاسوهنه کوله او پرایویټ ملیشې به جوړولې ولته به مداخلت دا و او د هغې دا شپږ څلوېښت کاله وشو هغه اور دی چې نن په پښتونخوا وطن کې بند دی. ډي جی ایس پی آر تیر پریس کانفرنس کې دا خبره کړې وه چې په 2021 کې مونږ دغه 22 نکات چې کوم مونږ یادو د نیشنل اکشن پلان په دې کې مونږ ترامیم وکړلو اپریشن نوم یې ورکړی شو حالانکه دا یو میکانیزم دی چې په اپریشنو کې چې کوم دی مونږ کډوال شولو زمونږ علاقې مونږ خوشې کړلې باقي زمونږ کورونه وران شول زمونږ جوماتونه وران شول زمونږ حجرې ورانې شوې زمونږ بازارونه وران شول. جی تاسو ګڼئ چې ګنې دغه مزاحمت یا دغه پاڅونونه شروع شول نو د هغې نه بعد ګنې حکومت یا اسټبلیشمنټ په شا شو دغه خپل دغه اپریشن د ټکي نه جنګي اقتصاد به ختموي نو هلې به زمونږ په وطن کې امن راځي. که دلته سوال پیدا کېږي چې دا څنګه ترهګري ده صرف په پښتونخوا کې د بلوچستان کې ده پنجاب ته ترهګر لا نړل سند ته ترهګر لا نړل څنګه امن چې دی و پنجاب ته ورکړی دی دغه شان امن چې کوم دی پښتونخوا ته به هم ورکړي دا د دوی ډیوټي ده د ریسپانسیبلټي ده. 11 اکتوبر د اخر عدالت نه وایي چې عدالت په لږ یو پښتانو به خپله فیصله کوي. تاسو ته په خپله تاسو په ټیکس دی او تاسو ته څه مطلب اخیستی وي چې ګنې هغه عدالت کې به څه کېږي؟ وسایل زمونږ دي هغه په رڼا ورځ باندې لوټ کېږي په هغه وسایلو باندې اختیار اخیستل او هغه د خپل قام په ګټه راوستل دا زموږ قومي مسله ده. پاڅونونه کېږي که احتجاجونه کېږي که جلسې جلوسونه کېږي او که قومي جرګې کېږي نو باید دا د دې قام په ګټه باندې تمامېږي. جی ګرانو کتونکو د لر او بر په غالبا په دریم اپیسوډ کې ما تاسو ته ویلي ول چې د باجوړ د خاورې نه امن چې دی نو هغه یې ګټه وکړه او د هغې په هغه صورت کې وا کله چې د باجوړ په ضمني انتخاباتو په پی کې 22 باندې چې کله ضمني انتخابات وشول او د هغې نه د باجوړ نثارباز نومې زلمی چې دی نو هغه په هغه الیکشن چې کوم دی هغه وګټو خو د هغې چې کوم بنیادي ناره وه نو هغه وه چې زموږ د خاورې تر ټولو اهم اړین چې کوم ضرورت دی نو هغه څه شی دی هغه دی امن. دا نورې خبرې هغې بیا وایي چې یاره ترقۍ او د ترقیاتي کارونه دا څیزونه دا سیکنډري دي خو پرایمري چې زموږ کوم مسله ده یا پرایمري چې کوم زموږ مشکل دی نو هغه دی امن دی خاورې ته امن باوري کول دي. زموږ سره نثارباز صاحب موجود دی د هغې نه به خبره کوو د هغې سره به خبره کوو د هغې نه به دا تپوس کوو چې تاسو د باجوړ د خلکو سره کومه د امن په حوالې سره کومه ژمنه کړې وه نو تر څه حده پورې تاسو په خپله مطمئن یې دغه سوال به د نثارباز نه کوو. نثارباز صاحب را سره ناست دی. نثارباز صاحب جوړ په خیر. ډېره مهرباني خوشحاله اوسئ. مننه. نثارباز صاحب وړومبی خو دا دی چې تاسو کله وړومبی خبره وکړله تاسو ته د سپیچ مقدر کړې شوه په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې او موږ په دې خبره پوه یو چې د یو پارلیمنټیرین کار چې دی نو هغه به د اسمبلی په فلور باندې خپل د خپلې علاقې مسله چې دی نو هغه به هغه اوچتوي او نمایندګي به یې کوي او یقیني خبره ده ستاسو په اولني تقریر باندې تاسو ته ښه ډسکونه وډبېدل او داسې ولې ګنې د هر سړي د زړه اواز تاسو وکړو. تاسو په خپله باندې مطمئن یې د خپل کار نه چې تاسو کوم سو فار چې تاسو الیکټ شوي یې تاسو د باجوړ د خاورې ترجماني وکړه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسې ډېره زیاته مننه کوم چې تاسې د خپل اپیسوډ په ذریعه باندې زموږ پیغام دنیا ته رسوئ. دا یو حقیقت دی چې د باجوړ نه بلکې د ټولې پښتونخوا بنیادي مسله دا وخت چې کوم دی دا بدامني ده او دغه ولسونه دغه قامونه چې کوم دی د امن د تږي وږي ناست دي. دغه خاوره او دغه خلک چې کوم دی امن غواړي. موږ د خپل قام سره چې کوم دی لوز کلی و او په هغه لوز باندې چې کوم دی قایم ولاړ یستو چې د امن لپاره به موږ د پارلمان په فلور باندې د اسمبلي په فلور باندې خبره کوو او د بدامني چې کوم فیکټرز دي یا بدامني چې د کوم وجوهاتو نه پیدا ده یا د بدامني چا شروع کړې ده هغه طاقتونه هغه قوتونه به چې کوم دی د اقدام ته ایکسپوز کوو. موږ به د ریاست نه مطالبه کوو موږ به د ریاستي ادارو نه مطالبه کوو د حکومتونو نه مطالبه کوو که هغه صوبایي حکومت دی که هغه وفاقي حکومت دی دا د دوی ریسپانسیبلټي ده چې دلته دې ولسونو ته او دې قانون ته چې کوم دی امن وضع برابر کړي او دې خلکو ته امن ورکړي او د امن ریسپانسیبلټي چې کوم ده دا د سکیورټي ادارو په ذمه باندې ده دا د هغو فرض دی چې دا دې قام ته امن ورکړي او دا بدامني چې کوم په دې خاوره کې خوره ده نو دا د پرون نه را جوړه مسله نه ده بلکې دا خو د ډېر وخت نه د پاکستان هغه پالیسۍ د ریاست هغه پالیسۍ
هغه خارجه پالیسۍ چې د افغانستان کې لاسوهنه کوله او پرایویټ ملیشې به جوړولې ولته به مداخلت کاوه او د هغې دا 4 کاله وشو. هغه اور دی چې نن په پښتونخوا وطن کې بل دی. د هغې د وجې چې کوم دی دا بدامني شروع ده، وخت په وخت باندې کوم دی واقعات پکې کېږي. بیا ریاست راولګېږي او دوی وایي چې موږ د ترهګرو ملا ماته کړله، تقریبا 22 اپریشن یې وکړلې په یوه نامه په بله نامه، او د هغې نه پس دا فیصله وکړي چې موږ بدامنۍ خاتمه وکړله. خو چونکې موږ ونه کتل چې هغه بدامني ختمه نه شوله، مسلسل په بدامنۍ کې چې کوم دی ورځ تر بله زیاتې را روان دی او کېږي داسې نه. بیا خصوصي طور باندې دا خاص 3 کاله د عوامي نیشنل پارټۍ د پلیټفارم نه چې کوم د عوامي نیشنل پارټۍ مشرانو موږ ټول دغه خبره کوله چې یو ځل بیا بدامني سر اوچتوي په پښتونخوا وطن کې. ریاستي ادارو له حکومتونو له پکار دا ده چې د دې په وخت باندې مخنیوی وکړي، خو د دې مخنیوی ونه کړلی شلو. که د دې په وخت باندې مخنیوی کړی شوی وی او دا ریاست واقعي چې په دې کې سنجیده وی چې دوی د بدامنۍ خاتمه کوي، نو دوی به چې کوم دی په نیشنل ایکشن پلان باندې عمل درآمد کړی. کله چې د پی ایس واقعه وشوله او په کې 250-300 ماشومان چې کوم دی په بېدردۍ سره شهیدان کړلی شولو، نو د هغې نه پس څنګه چې ستاسې فلم کې دا زموږ فلم کې هم دا چې د ټول ریاست چې څومره سټیک هولډرز دي او ملټ اسټیبلیشمنټ چې کوم قیادت یې دا کېناستل، د ټولو پارټو قیادت کېناستل، یو منظم پلان یې چې کوم دی د بدامنۍ د خاتمې دپاره، د شدت پسندۍ د خاتمې دپاره دا ترتیب کړلو. هغه 2 نکاتو باندې په تېر 10 کاله کې عمل درآمد ونه کړلی شو. په دې ځای کې ډي جی ایس پی آر تیر پریس کانفرنس کې دا خبره کړې وه چې په 2021 کې مونږ دغه 22 نکات چې کوم مونږ یادو د نیشنل ایکشن پلان په دې کې مونږ ترامیم وکړلو او د هغې ترامیم په نتیجه کې دا چې کوم اپریشن هغه وایي چې دې له اپریشن نوم هسې ورکړی شو، حالانکه دا یو میکانیزم دی د عزم استحکام په حواله باندې. نو بیا د عزم استحکام دومره غټ تاسو په خپله باندې هم د هغې مخالفت کړی دی یا په پښتونخوا په وطن کې ولې دومره غټ مزاحمت د هغې خلاف راغی؟ داسې ده چې د اپریشنونه چې کومې دوی د اپریشن نامه واخلي، نو موږ په دغه وطن کې پاتې شوي یستو چې کله کله اپریشن شوي دي نو زموږ ویښته جګ ودرېږي. موږ د اپریشنو نتیجې لیدلې دي چې په اپریشنو کې چې کوم دی موږ کډوال شولو، زمونږ علاقې موږ خوښې کړلې، پاکې زموږ کورونه وران شو، زموږ جوماتونه وران شو، زموږ حجرې ورانې شوې، زموږ بازارونه وران شولو او بلا خلک چې کوم دی زمونږ دا په دغه اپریشنو کې دا شهیدان کړلی شولو. په دې خاطر باندې چې دوی ویل چې موږ د ترهګرو خلاف دا کاروایي کوو، ترهګري ختمو، خو ترهګري خو بیا هم ختمه نه شوله. چې دوی کله د اپریشنو نامه واخلي چې موږ اپریشن کوو، نو موږ ته هغه صورتحال مخکې شي 2008 او 2007 دوی به بیا زموږ کورونه، زموږ کلي، بازارونه ړنګوي او زموږ ته به چې کوم دی کډې را په سر کوي، موږ به د وطن نه شړي. او نتیجه بیا دغه ده چې ترهګري ختمه نه شي. او بیا چې کله موږ وران کنډرې بیت آباد کړلې، بازارونه مو په خپله باندې آباد کړل، حجرې جوماتونه مو په خپله باندې آباد کړل، دوکانونه مو په خپله باندې جوړ کړل، او زموږ د قوم دپاره، زموږ د ولس دپاره چې کوم دی عالمي قوتونو او عالمي ملکونو چې کوم دی یو ته کوم امداد ورکړو، هغه امداد په موږ باندې خرڅ نه کړلی شو، هغه هم چې کوم دی ولس ته ونه رسېدلو. نو ځکه موږ د کوم دی د اپریشنو مخالفت کوو. بیا یو خبره زه ډېره واضحه کوم، دی چې کوم اپریشن یادوي چې موږ په انټلیجنس بیس باندې چې کوم اپریشن کوو، په مختلف ځایونو کاروایانې کوو، هغې دې ودرولي کړی دي، دی خو هر وخت دی لګی اپریشن یې کوي، د هغې ورته چې کوم دی مخالفت چا کړی دی؟ موږ خو چې چېرته هم ترهګري دی، تاسې د هغې خلاف چې کوم دی ایکشن وکړئ. خو تاسې داسې اپریشن غواړئ چې موږ وطن خالي کړو، تاسو ته کډې په سر کړو، نو دې ته هرګز کام تاسو ګڼئ چې ګنې دغه مزاحمت یا دغه پاڅونونه شروع شول، نو د هغې نه بعد ګنې حکومت یا اسټیبلیشمنټ په شا شو دغه خپل دغه اپریشن د ټکي نه اپریشن پلان دی کله جوړ کړی یا څنګه جوړ کړی و، دی خو ټول عمر چې کله د اپریشنو خبرې کوي نو خامخا چې کوم دی انټرنیشنل ایډ ته اړولي چې موږ له چې کوم دی کوم انټرنیشنل ایډ میلاو شي. نو زما خیال چې هغه ایډ خو ورته میلاو شولو، نو په کار دا ده چې دغه ایډ د اوس چې کوم دی د قوم په پلاو په بود باندې ولګوي، او که دوی غواړي دا چې د ترهګرو ملا ماته کړي، نو په نیشنل ایکشن پلان باندې عمل درآمد وکړي، او دوی چې کومې پرایویټ ملیشې جوړوي، نو دغه پرایویټ ملیشو خاتمه دې وکړي، او خپله هغه پالیسي کومه چې دی ډیپ سټیټ پالیسي ده او دوی په جنګ باندې ودرولې ده، او د جنګ نه چې کوم دی د کاروبار درجه ورکړې ده، دا جنګي اقتصاد به ختموي، نو هلې به زموږ په وطن کې امن راځي. ګنې دلته سوال پیدا کېږي چې دا څنګه ترهګري ده چې صرف په پښتونخوا کې د بلوچستان کې ده، پنجاب ته ترهګر لا نړل، سند ته ترهګر لا نړل، او پښتونخوا او بلوچستان کې مسلسل د 20 کالو د ترهګري ده. د دې مطلب دا شلو چې دغلته دی دا کار چې کومه دی د دوی په اما باندې کېږي، که د دوی په اما باندې نه کېږي، نو بیا یو شان پوځونه یو شان لښکرې دي، څنګه امن چې دیو پنجاب ته ورکړلی دی، دغه شان امن چې کوم دی پښتونخوا ته به هم ورکوي. دا د دوی ډیوټي ده، د دوی ریسپانسیبلیټي ده، دا د دوی فرض دي،
دا سوالونه نن قامونه پورته کوي، ځوانان یې پورته کوي، زلمي پورته کوي چې ولې زموږ سره چې کومه دی د میرنۍ مور سلوک کېږي په یو ریاست کې چې پښتونخوا هم د دې ریاست برخه ده، د دې پاکستان برخه ده. د په پښتونخوا کې په 20 کال کې امن ولې قایم نه کړلی شلو؟ وجه څه ده؟ وجوهات د بیان کې که نه چې په دې وجوهاتو باندې چې کومه دی په پښتونخوا کې امن نه قایمیږي. دوی خو چې کومه دی د افغانستان ته د 5مې صوبې ګمان کاوه او هغه خپله 5مه صوبه ګڼي او د هغې دپاره وخت په وخت باندې چې کوم دی هلته مداخلت کاوه. موږ ورته چغې والې چې په پردو ملکونو کې مداخلت نه دي کول پکار، د ګاونډي هیوادونو سره دوستانه تعلقات ساتل، خارجه پالیسي چې کوم دی هغه ټیک کول دي. نثار بھائی تاسو چې کله وګټله په دغه ورځ باندې بلکې بیا تاسو هغه خپل سیلیبریشن هم پوسټپون کړل، ګیلمن وزیر د پی ټی ایم مخکښ کړی او هغه په حق ورسېدو. د هغې نه بعد چې کله بیا په هغه جنازه رسومات روانو نو په هغې کې منظور احمد پښتین څوک چې د پی ټی ایم مشر دی هغې یو خبره وکړه او هغې د پښتنو په 11 اکتوبر باندې د یو ستر عدالت خبره وکړه. ستاسو په خیال باندې تاسو هم په دغه موضوع باندې تاسو اکثر تقاریر کړي دي، ستاسو په خپل باندې د دغه 11 اکتوبر د غټ عدالت نه وایي چې عدالت په لګي پښتانو به خپل فیصله کوي، تاسو ته په خپل تاسو په ټیکس دی او تاسو ته څه مطلب اغسته دي چې ګنې عدالت کې بس کیږي؟ داسې ده چې منظور احمد پښتون چې کومه دی هغه د 11 اکتوبر کوم اعلان کړی دی، دا پلان خو هغه د پبلک سره چې کوم دی بیا شریک هم کړي چې څه پلان لري. خو زما خپل فکر دا دی چې هغه د یو قومي جرګې اعلان کړی دی، لکه څنګه چې عوامي نیشنل پارټي وخت په وخت باندې قومي جرګه راوغواړي، د ټولو پارټو یا څومره سټیک هولډرز دي هغه راوغوښتلی شي، د هغو تجاویز واخیستلی شي او یو متفقه ایجنډا او قرارداد مخته راوړلی شي او هغه قرارداد چې کومه دی دا وړاندې کړلی شي. داسې بیا د هغې نه وروسته چې کوم دی پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ هغې هم چې کوم دی یو قومي جرګه راوبلله او هغې نه چې کوم دی متفقه قرارداد پاس کړلی شو، هغه چې کوم دی یو قومي بیانیه یې جوړه کړله. دا ما ته ښکاري داسې چې دیو کومه فیصله کړې ده نو په هغه کې به دی ټولو پارټو ته، د ټولو پارټو قیادت ته، مشرانو ته، علما کرامو ته یا نور چې څومره مشران دي او سټیک هولډرز دي هغه ته به دعوت ورکوي او دا یو قومي جرګه ده او په کار دا ده چې وخت په وخت باندې دغه شان قومي جرګې وشي او خپل یو تګلاره چې کوم دی وټاکلی شي او د هغې لپاره چې کومه دی د ټولو پارټو د ټولو تحریکونو چې کوم کامن ابجیکټیو دي د هغې لپاره اتفاق رایې پیدا شي. لکه اوس بدامني دا د ټولې پښتونخوا د ټول قام مسله ده، یا زموږ په وسایلو باندې اختیار نشته دی، وسایل زموږ دي، هغه په رڼا ورځ باندې لوټ کېږي، په هغه وسایلو باندې اختیار اخیستل او هغه د خپل قام په ګټه راوستل، دا زموږ قومي مسله ده. بیا زموږ د افغانستان سره تجارتي لارې دي هغه تړل شوي دي، د هغې لارو پرانیستله چې په هغې باندې تجارت او روزګار شروع شي، دا هم یو قومي مسله ده. نو د ټولو قومي مسلو ته چې کومه دی یو کېدل پکار دي او د هغې لپاره د وخت په وخت باندې چې کومه دی که پاڅونونه کېږي، که احتجاجونه کېږي، که جلسې جلوسونه کېږي او که قومي جرګې کېږي نو باید دا د دې قام په ګټه باندې تمامېږي. نو ګورو دا چې په 11 اکتوبر باندې چې کومه دی کومه قومي جرګه کېږي په هغه کې چې کومه دی کومو ګوندونو ته دعوت ورکول کېږي، په څه ترتیب باندې راغوښتلی کېږي، څه پلان نیولی شوی دی، نو د دې بهتره جواب چې کوم دی منظور احمد پښتون خان ورکولی شي. اخري پوښتنه د پی ټی آی حوالې سره که مونږ خبره وکړو په پښتونخوا کې یقیني خبره ده یو سیاسي قوت دی، د هغې هم چې اکثر داسې موضوع راځي نو بیا هغې هم په هغې کې هم هغه قوم پرستي تقریبا اوس په موجوده ټایم کې په لیدو کې راغلي ده، د کله نه چې هغه سیم پیج والا قیصه ختمه شوې ده. څومره پورې تاسو ګڼئ چې ګنې دغه قوم دوی به په دغه خپله قوم پرستۍ باندې ودرېږي تر څو پورې په هغې یو پیره بیا ورته اشاره ونه کړي؟ هغې ته زما اشاره ملیټري اسټیبلیشمنټ ته ده. زه ګمان نه کومه قوم پرستي چې کومه دی ملت پالنه دا ډېر ګران کار دی. د پښتون قام د حقوقو خبره کول، پښتون قام د وسایلو د اختیار خبره کول، پښتون قام له امن غوښتل، صوبایي خودمختاري یقیني کول دا ډېر ګران کار دی او د هغې عوامي نیشنل پارټۍ ډېر بلا قیمت ادا کړی دی او لا هم ادا کوي. نو خدای دې وکړي چې په دې کې چې کوم دی د ملت پالنې فکر پیدا شي او د پښتونخوا وطن د قامونو د ولسونو چې کوم مسایل دي او هغه مسایلو ته دې سنجیده شي. لکه دا وخت چې کومه د بدامنۍ مسله ده نو دې کې د صوبایي حکومت هم ریسپانسیبلیټي جوړېږي. لکه په درېیم وار باندې چې کومه دی پاکستان تحریک انصاف ګوند ته چې کومه دی حکومت میلاو شوی دی نو په کار دا ده چې دا د پښتنو دا مسایل سنجیده واخلي او د وفاق سره په صحیح طریقه باندې ټیکل کړي. بیا وفاق ته چې زموږ کوم باقیجات دي یا پنجاب ته زموږ کوم باقیجات کېږي زموږ د وسایلو چې کوم رایلټي ده چې هغه رایلټي چې کومه ده یقیني کړلی شي او هغه ترې راوړلی شي او په دې قام باندې خرڅ کړلی شي. نو موږ غواړو دا چې یاره هر سړی دی په خپله پارټۍ کې چې کومه دی
وشي په خپل نظریه کې وشي خو قامي کاز د نه یری پښتون دي چې په خپل پارټي کې ورته خپل قامي مقدمې نه بشا کېږي د خپل قامي بیانې نه بشا کېږي او د خپل قام سره خپل خاور سره ودرېږي د خپل قام سره خپل خاور سره ودرېدل دا چې کوم دی دا ډیر ضروری دی دا چې کوم دی زموږ پرز جوړي کې او په دغه حواله باندې د نثار بای دا خبره ډیره ټیک تا او هغه دغه وجه دا چې په تیر ځل چې کله حکومت او په مرکز کې هم د پی ټی آی حکومت او په صوبه کې هم د پی ټی آی حکومت او نو اوس چې پی ټی آی والا کم د بجلی د رایلټي خبره کوي د ټوبیکو سیس خبره کوي یا د سید نور مدنو کې د رایلټي خبره کوي نو هغه ټیم کې خپاسانه کور کولې شو چې مرکزی حکومت هم د پی ټی آی او صوبایي حکومت هم د پی ټی آی او چې صوبې ته خپل اختیارات ورکړي وي زموږ نننې ویلاګ هم دومره